بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ستاسو ورور نادر خان، نادر ویلفیر فاونډیشن د طرفه، نادر ویلفیر فاونډیشن چیرمن. را روانو په دې لار باندې مین چارڅه د روډ باندې روډ مکمل دواړه سایډ ته بلاک ته د ګنټو نه بې انتها ظلم شوی دی. په دې زړه باندې مې یو درد دی او د ډیر زیات خفګان دی د ټولې علاقې ته د خلکو ته کومه واقعه چې شوې ده د دوه مشر چې کم دی هغې سره به مې یو څو خبرې وکړو چې دا څه کیسه شوې ده او څه ټایم شوې ده او څه ظلم شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب نامه راته والی او دې واقعې باندې پوره پوه کوي چې دا تفصیلا چې دا څه شوي دي. زما نورسید نوم دی جی. دا دې کرکټ کې ماشومانو هغې شور مور کړی و باس شوي و هغې نه کلي ته خبره راغله دي هغه بیا هملته کې څه باس ماس وکړو. دا کوم مخالف چې دي د اقبال شاه دی او وقار دی او دي راغلل بس هلته نه ډزې مزې وکړې او کلي کې هلته کې ماشومان مو ډېر زیات 15 کسان دي کې ولګېدل ماشومان. دویم پکې وفات شو، یو بیګا وفات شوی دی، یو پکې نن وفات شو او لګېدلي 15 ماشومان دي چې دا ډېر ظلم شوی دی. ټول ماشومان لګېدلي دي؟ ټول یاره ماشومان، یو پکې غټ دی، دا ټول کلی دی که نه، یو غټ دی نور ماشومان دي. دا یو چې بیګا وفات شوی دی دا 10 سالو. اچھا او جی صحیح. حکومت نه څه مطالبه ده چې د دې خلاف څه داسې ټوس اقدام وکول شي چې آینده ته دا نور خلک هم عبرت والي؟ ځکه پښتون وګوره، نور ملکونه وګوره، نور قومونه وګوره، هغه کوم طرف ته لاړل، څومره په ترقۍ باندې لاړ او زما پښتون چې کوم دی ورځ ته ورځ لاندې راځي او بیا مونږ دا یو چې مونږ پرامن خلک یو. نو دغه هغې باندې چې د حکومت نه ستاسو څه مطالبه ده چې په هغې باندې بھرپور ایکشن وکول شي چې نورو خلکو ته عبرت میلاو؟ یاره حکومت نه خو زمونږ دا دی چې بیګا دا شوی دی جی. تر اوسه نه کسان مونږ دې روډ ته به ولې راوتلو ګرمۍ کې خلکو له مونږ تکلیف ولې ورکولو؟ حکومت زموږ خبره نه اوري. چې حکومت زموږ خبره اورېدی مونږ دې روډ ته نه راوتو، دا خلکو له تکلیف مونږ نه ورکولو. خو حکومت زموږ خبره نه اوري. خبره نه اوري. دې نه مخکې دغه خلکو سره ستاسو هېڅ خبره نه وه، هېڅ ښه یارانه دوستانه خو تعلق خو ګپ شپ مو ورسره. متعلقه تاڼې ته تاسو تللي هغه اوس دې باره کې هغې راغلي خو هغې کاروایي صحیح نه ده کړې زموږ مطابق. هېڅ قسمه څه ایکشن یو دوه هلکانې وروستې خو هغه هم دا شان دي چې کوم هغه کمزوري هلکانې ورکړي که نه. صحیح. 2-3 ګنټې مونږ اف آی آر وکړو، 2-3 ګنټې دی بعد راغلي دي. 2-3 ګنټې هغه مونږ روډ ته راوتو، بیګا روډ هم بندولو نه دي راغلل. صحیح. کلی باندې فایرنګ شوی، مکمل کلی باندې فایرنګ شوی دی. دلته ماشومان مې دا خو د الله پاک لاک لاک شکر دی چې زنانه نه لګېدلې، زنانه زمونږ بچ شوي دي پوه شې. نور په دغه ځای کې ماشومان دکان ته راوځي پوه شې. کلی دی مین کلی دی، لکه په ټول کلي باندې دی دا حمله کړې ده. نو دا خو دهشتګرد هم داسې نه کوي. خلک چې کم دي، کم خلک چې دي چېرته دي په دې ټایم موقع باندې لاړل که نه؟ موجوده خو دی وایي چې نشته دی که نه، خو لکه حکومت چې وغواړي که نه نو شته دی. کیدی شي کولی شي خو چې حکومت یې وغواړي. او هغه دی زموږ له په سترګو رانجه شول دا خلک دي، دا کشران زموږ نه پوهېږي. موږ اوس دا کوشش کوو دا کیسر به یې رالې بار بار که نه کشران هم زموږ نه چې نور آوټ دي په دې چې وروره برداشت ختم دی. ظلم داسې ظلم وشو که نه، مثال په طور چې یو کس سره ونه شو که په ټول کلي چې ته فایرنګ کوه په کلي عام. په دې کې چې دی جومات مولوي صاحب هم لګېدلی، په دې کې چې دی که نه ټول چې دی که نه هغه ماشومان لګېږي چې کوم نابالغه د الله دغه هم پرې نشته دی. قیصر بھائی تاسو خپل تعارف وکړئ او په دغه کومه واقعه چې شوې ده په دې باندې مې یو نظر واچوئ او ستاسو دې باره کې څه رایې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قیصر حیات دی او چیرمن ویلیج کونسل خزانه پایان تحصیل ممبر یم. د ملګرو اطلاع مې راوشو پرون موږ ته دا خزانه د ناڅاپي ملګري دي. خزانه او ناڅاپه خو یو کلی دی بلکې خزانه ورته ویلی شي. نو موږ ته پرون مازدیګر اطلاع مې راوشو چې یاره داسې مسله شوې ده. نو دوی خو یو خبره وکړه چې ټول کلی خفه دی، ټول کلی نه ټول علاقه خفه ده. د شي دپاره مطلب جنګ جګړې هر ځای کې راځي، خو دا کوم حالات چې شوي دي په دې باندې خفه دي. اوس دوی راوتي روډ په باره کې روډ بند کړی دی. نو موږ ته پته ده چې یاره خلکو ته هم تکلیف دی، د بهرني خلکو ته هم ډېر تکلیف دی. خو دوی باندې چې کوم صدمه ده موږ دې دپاره شیرینګ دپاره دوی سره صدمه یو ځای کولو دپاره دوی له راوتي یکجهتیا دپاره مو دې دپاره هم راوتي چې دې مسله چې کومه ده دا ختمه شي. اوس موجودا چې کوم د نورو خلکو تکلیف دی دوی تکلیف ختم شي او دا کم ملګري چې کوم دي د دې چې کوم مطالبه ده د دې خلاف ته سخت کاروایي وشي. د دې صرف دا مطالبه ده. نو موږ ورته صرف دا خبره وکړه چې تاسو راشئ، تاسو کښېنئ،
هغه سره که زموږ مطالبه نه منله بیا تاسو روډ بند کړئ موږ دې شي په باره کې راغوتي ولې جی دا په یو اواز راته وایي کنه چې دا د دغه خلکو د سخت کاروي وشي صحیح ده په دې خبره تاسو موږ سره یې مطمئن چې د تو زمونږ انصاف غواړو انصاف ظلم شوی دی کنه لکه اوس دا وایم چې دا د کس دا چې کنه ټول هغه څه شوی دی ځکه چې اجتماعي په غونډه علاقه باندې یو کم نظر وته شوی دی انسان ته چې سپک قتل شوی دی موږ به کوي او دا چې کیږي د سیخه دا لکه دا خبره نه دا کې صرف په ذهن کې مزرا ولم زمون په ناصابه کې چې زمون دا کم لاندې کم خلک دي کم غریب طبقه راځي هغه ته ډیر کم نظریه کیږي دا هغه کوتاهی کیږي دا غي بیزتی کی هغه باوجود هغه خلک چې کنه هغه بهم چې کنه هغه د دې عزت کوي ولی دا زما د کلی یو مشر دی بادشاہ دی ملک دی هغه باوجود چې کنه تر پاسي زما د سي ماشوم کنه چې هغه الله حق به نه نو دا کم جذبات چې تاسو ګورئ کنه دا د یو ځړ نه دا ټول کلی دی لګیدل د بیگانه سم شومان زمونږ د ګرمۍ نه د راش هسپتالونو ته ځغلو صحیح ام دې ډزو کې چې کم د قصد د ټرانسفارمر هغه وشته دی پوښلی او هغه داره اوسه پورې صدقه ونه شو صحیح شنونه خبره راټولو د کلی چې څومره خلک دي هغه روډ باندې سایډ دی او کدی باندې دی دا څومره کله د کله دغه مطالبه د منګه هغه حکومتي ادارو ته قانوني ادارو ته چې د خلاف خلکو خلاف د سخت نه سخت کاروي کول شي او د داسې سبق وړاندې ول شي چې آینده د پاره څوک داسې کارونه کوي والسلام شکریہ